غادان دی هغه قضا دی ماسپخین مز دی پارا ماسپخین ټیم دی مازیګر نشي کولی چې مازیګر کوي هغه به قضای ادا بنئ مازیګر مز به مازیګر کوي ماښام به نه کوي که تا ماښام وکړو دا ادا نه دی دا ماښام دی پارا ماښام ټیم دی هغه ته که ماسخوتن کوي نو بیا قضا دی ادا دی او د ماسخوتن که ته سار کوي نو دا بیا ادا نه شو دا بیا قضا شو نو دا ماسخوتن په ټیم کې تر سار مز په خلکو کوي دا کار مه کوه یا 2 منټه صبر وکړئ او خلک چې کوم دی څومره خلک چې دي بانګونو ته ګوري او روزه بندوي دا هم یو غلط کار دی بانګونه باوري چې بانګ چاوي چې بس روزه بند کړي دا خو د کراچۍ بانګونه دا ختميږي نه او چې یو جماعت کې ختم شي بلکې شروع شي بلکې ختم شي بلکې شروع شي چې بلکې ختم شي بلکې شروع شي تک دا ځان روزه هغه پورې ته خوراک سکا کې ستاره جو نه کی د روزه تعلق بانګ سره نه دی د روزه دی خودو او د ماته دو تعلق وخت سره بانګ سره نه دی وخت سره دی وخت نه داخل شي خوراک سکا کو چې وخت داخل شو بس بیا خوراک سکا منه دی اوس کله بيجي خرابې کله به یو ځای د بانګ आवाज راځي کله به راځي تمہاری بانگ پر انتظار دا کار مکو وقت سر رہی تعلق ثم اتم الصيام الى الليل بیادا روزه پورا کئی ماقام پوری ماقام چتیار راشی روزه پورش ولا تباشرون او ملاقاتنا مکوئی خبر زنانو سرا وانتم عاکفون فی المساجد چتاسو پو جماعتونو کی پہ اعتکاف کی آئی جماعت کې او سره خپل زنانه سراسم نشي ملای او اعتکاف او کار یو سره اعتکاف کی ناسی نو اعتکاف والا سره نشي ملای نور مخه ته مقصد باندې وتاس کوه اعتکاف حالت کی ملاقات نشي کول او کتاو کو کا اعتکاف مات ختم اعتکاف تلو ختم شو او په جماعت کې خو حاصل لګي کہ اعتکاف یو که غیر اعتکاف او اعتکاف حالت کې چې نه هغه جماعت کې تناسی نه خو نو جماعت او عام خبره 4 وخت لګي کته اعتکاف کی او کنه او خاص کر اعتکاف په دین کې نه کی منع دا حرام دا ناجائز نشي کول ودا چې ډېر خلک چې دي هغه اعتکاف کې ناسي په جماعت کې ولی اعتکاف تی پارا زی جماعت تی جماعت چکم جماعت کی جمع مز کی گئی او پاگی کی پنزاوارا منزونہ کی گئی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اعتکاف پاگا جماعت کی گئی چپکم جماعت کی پنزاوارا منزونہ سرد جمع کی پاگی کی اعتکاف کی نو ابتدائی اسلام کی دا سړی بم په جماعت کې په اعتکاف کې ناسو زنانه بم ناستی زنانه بم په جماعت کې په اعتکاف کې ناستی او سړی بم اعتکاف په حالت کې په جماعت کې ناسو زنانه د پاره خیمه وي هغه بناسو ځکه الله پاک دا فرمایي چې تاسو یو بل سره ملاقات نشئ کولای د اعتکاف په حالت کې اعتکاف په حالت کې نشئ کولای لیکن د زنانو د پاره بہتر خبره بخاری شریف کی حدیث تے پیغمبر نے صلوات و سلام فرمائی وخیرهن بیوتهن ددی زنانو د پاره بهترین ځای د دې کورونه دي او که یو زنانه جماعت ترازی او جماعت کې مسکی کولای شي ته معنا کولای شي لیکن دانا چې د اخر لپاره ځان لزئی تاسو په بخار کې کتنی زنانو د پاره د جماعت کې ځان لزئی هغه تورشي او مسکی په امام بسی گئی امام بسی گئی دانا چی نہیں گئی امام بسی گئی خو لیکن جدا ځای اولار جدائی نو اسلام په ابتدا کې منځونه هم زنانو په جماعت کې کول او اعتکاف هم په جماعت کې وای کو
ولا ټیم کې فتنه نه مسائل نه پریشانیاں نه لیکن څنګه څنګه چې فتنه راتلي په دې حکم باندې پابندیاں ولګي چې اوس په زنانه ناراض اوس هم ته زنانه جماعت پر راضي او مسکی تی منه کولای نشي راضي دي لیکن دا غیر باندې ځان له تنظیم پکا دانه چې سړی مولانه او زنانه مولانه کله دا خلک بیا منظور نه کوي دی بیا په منظور کې شاته زنانه دي چې څنګه سجدا وکړه څنګه ونه او چې جدا زئی نو بیا صحیح ده بیا ځان جدا لاري راضي جماعت دا مسکی بیازي بالکل کولای شي خار کی دا انتظامات شته خاص کر خلق چې کم یو زیاده بل زیاده سفر لور شي یا شاپینګون لا یا کارون لور شي راغی دا شاپینګونه کوي وسره سره موز کوي موز نه بری دا نه چې زمون پسان بستړي رالل یا پیدا موز نه کوي موز کوي څنګه چې موز ټیم پوره چې خپل موز ادا کوي او باقاعده هغه لپاره انتظامات شته لیکن زمون په علاقو کې په جماعتونو کې د زنانو لپاره انتظام نه حالانکه دا زمون کمه دي دا پکار د چې دا کمه هر جماعت والا د خپل ځان نه لري ولی جماعت دی موز او دس ځای تلک حدود الله دا پولونه دي دی الله پاک دا پولونه دي دا حد بندی دی الله تعالی فلا تقربوها پس تاسو دی پولونو مخالفت ته نږدې مزای دا الله پاک تاسو له پولونه تړل دي یو پولی کنا هغه پول انسان بل ځای ته نشي تللی دا پول رکاوټ دی ته دلته بس دلته به ورته نشي تللی نو دا الله پاک فرمایي دا ما چې حکم کړی دی یو بل سره ملاقات نشئ کولی ما چې تاسو ته حکم کړی دی چې جماعت کې تاسو اعتکاف وکوئ اعتکاف په جماعت کې دي زنانه هم په اعتکاف کی جماعت کی کولی شي لیکن پیغمبر اسلام فرمائے بہتر دی دی پارا دی کور دی زنانہ دی پارا بہتر کور دی حالانکہ جماعتم صحیح جماعت کی میں اعتکاف کولی شي لیکن چی انتظامات وز دا زنانہ دا سڑی چھ بیت اللہ شریف توال شي آوکا بیت اللہ تواف کئی زنانم کئی اور سڑیم کئی راول تا خود زنانہ تا نہیں شہرے چاہتا تا تواف پکور کیوں کہ بس ہوگر زراؤ کر خاون میس کیوں دراؤ اوگر زراو غرض تا اعتکاف پورش تواف پر پورش نه کی تواف باندې تکي سړیم تواف کوي او خزم کوي نو د موزم د پارا او د اعتکاف د پارا کسانانا او جماعت کی ناس یا ته مسجد کی ناس حرم شریف کی ناس تھی ځان له انتظامات راغي او چې کوم جماعتونو کې ځان له انتظامات دي هغه کسانانا په اعتکاف کې ناشته شي خپل د صحت خیال ساتل دا ضروری څنګه چې د هغه حالات هغه حالات په حساب سره په جماعتونو کې هغه اعتکاف کولی شي او پکار دا چې جماعت کې انسان اعتکاف وکړي کذالک یبین الله باشان بیان الله پاک آیات خپل آیاتنا للناس پارد خلقو د پارا الله پاک دا خپل حکمونه بیانوي لعلهم يتقون چې دی بچي گناهونه پریدي هر یو حکم الله پاک صفا بیانوي چې دا خلق گناهونه پریدي دا خلق دی گناهونه خپل ځان بچ کی ولا تاكلوا مسلمانانو مخري اموالکم بینکم خپل مالونه په आपस کې بالباطل ناجائز طریقې سره الله پاک فرمایي یو بل مالونه یعنی خپل مالونه یو بل مالونه مطلب سره استعارور دی کنه ته خپل لور مال خوري نو خپل مال خوري ذکر ورته الله پاک دا فرمایي خپل مال بالباطل ناجائز طریقې سره مخرا یعنی د خپل رور مال ناجائز طریقې سره مخرا ول استاد رور مال استعمال نه کوي نو کوم مسلمان دی هغه مسلمان ستارور دی پیغمبر علیہ السلام فرمائی المسلم واخو المسلم یو مسلمان دی بل مسلمان رور دی چې رور دی
او ته د خپل لور مال خوري ناجایز طریقې سره نو الله پاک منې کړی چې ګوره دا کار مه کوه دا به د خلکو دا طریقه کوله چې یو غټ سړی به چا به پارټۍ سره یا جماعت سره یا حکومت سره به تعلق و هغوی به څه چلو کو حکومت سره به لین سیټ کو او یو سړی به ورته مالدار ښکاره شي مالدار د هغه مالدار باره کې هغه حکمرانانو ته به اطلاع ورکړه چې دا سړی دی د سره په دې طریقې سره دومره مال زه تا دا سړی راولم یا د دا مسله ده یا دا چلنے و هغه چلنے یا بل څه ته به ځان نه FIR کټ کا بل څه طریقو سره وکړه بس ما پیسو کې به زما ستا دواړو یې صحیح دا طریقه به کوله هغه طریقه اوس هم دا خلک کوي لګیا وي دا هغه سرداران چې تاسو وینئ نو دوی دا څنګه نه دي چې پاک حلال دي دقه چلونه کوي اکثر دا کارونه تاسو به یې ګورئ موږ یې ګورو دا غریبانان مظلومان ځان له خپل نوکریو کې دا خلک بدمعاشیانې کوي او وخي او ټکوي او ظلم او بربریت ورسره روان او دا و تاسو کتل یعنی او شی بند شو لیکن د سیند دا کار سیند دا اقوان ختم نشو ولې انسان ته پته لګي رډون تم پته لګي چې هغه سدي او سره نو غریب سره هغه کله ورته چې هغه وعده دی یو ځای کې یو جینه رشتہ او دې خبرو کوم تاسو په کوم چې ځان پوهه کوي ښا اسنه چې دا موږ په بل ازګور او تاسو پسین کې دنه ناس یا وخلق اخره ور بیا هغه ته زمونږ رسایم نه کیږي دلته په کروڑا روپے هم اصل نه بس بیا مخامخه وخلق اخره نو کله کله دا او شجاره پلان ځای کې رشتہ او جنې په आवाज باندې دا ټلیفون چې بس زه وعده کول غواړم اوس یو سره دا ډېر وخت پورې غریب دی وعده په انتظاری او باچا وعده نه شي نو یار دا خو بس الله موقع راکړه بس الله غل بادشاہ دی دا دې چام ناو لا ناوري دی مور ناوري تر ناوري دی مشر ناوري دی امام ناوري دی یو ناوري دی بل ناوري نمړه اجنه ډېر خراب اسه ډېر خبره کوي جواب یقین دی په خزو یقین چا ساتل دی په خزمان یقین ساتي او پی جریم نه او څنګه کو چې دی لاش پلاني سے دران چکو لکه چاته بوای نه دوی زمان دی پلان دی قسمی کما چاہتا ہوں قسم دے کے بھی چاہتا ہوں بس صحیح ذرا اعظم آتا چیور شجاغی اور تناسی اگر آنسی وعدہ دلو بوزی داشان خپل وعدو لو کی داشان ٹیک ٹاکی ہوئی چی بیایات ساتھ یا کلن کل داشان ورطا ہوں چیانا یہ 15-20 لاکھ روپو گاڑے آغا تو میسیج راشی یہاں پر فیس بک کی پلانی علاقہ کی 15 لاکھ روپو گاڑے پر 1.5 لاکھ پر 2 لاکھ پر لاکھ روپے مانی ملاوی کی دا سوڑے چاہیے آگئی سر آپ لوگ کیا ہو یہاں بالکل لاکھ روپے کی گاڑی ملتی ہے آپ آ جاؤ بس آپ نے فون کیا آپ کی قسمت اچھی ہے آپ آ جاؤ آتا کو دمرا پتہ ہونے گی چاہے وہ سرے گاڑ آلی اور لاکھ روپے وہ سرے وہ لسم وہ سرنوری میدہ دمرا وہ خیار دی آتا تو بلر چاہ آگلتا شلر چاہ آگلتا تو بس کیا نہ لاکھ روپے مخ کے لاکھ چناشتہ پیو کو آگے نواد رشتداران تو ٹیلیفونوں کا چنور پیسی رہا او ډېر مختلف طریقې باغ طریقو سره تا بیا واقعي او بیا دی هغه ته اشاره بیا دی وخی او بیا دی په زور تاسو باندې پیسې راغواړي د دې علاج ونشي الله پاک دا فرمای ولا تاكلوا اموالكم او مخرج مالنا خپل بالباطل پناجائز طریقې سره سعد ابن ابي وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اے دی اللہ رسولہ زدہ غوانم چی زما دعا چی کم دعا زکم آغا قبول شی مستجاب الدعوات جوڑ شا دی بسے طریقہ سنگ بسے جوڑے گا پیغمبر علیہ السلام ورطو فرمائل بس دی حرام نزان بچکا چی حرام یو لوک مستاقی بیتلال نشی چی ستا بخیر کی حلال پروتی استاد دعا با اللہ پاک قبلئی بیا دعا تکوا اللہ بھائی قبلے نن زوان بچے پیسی زان سر پناس کی ناوڑی منگ دے خپل بچی نے دا تپوس نکو چی دا پیسی کم دینا ہو
چانه دې پیسې اخستې دي که ډاکه دې کړله که غلا دې کړله بس مور اپنا وایي مړه بچی خو ډېر ښه پیسې راوړي او نور ورته پته نه بیا راتلونکي زمانه کې پولیسان بیا پلار ته ولوي دا سرکار دی جی چې تانې ته راشه او ستا زوی په ځای به ته بندېږي اوس هغه بیا بند دا سم کارونه مه کوئ پیسو معلومات کوئ نو دا حرام چې د انسان په دې خېټه کې پراته وي د هغه دعا نه قبلي او دا حال زمونږ د الله پاک د زمونږ حفاظت ولا تاكلوا اموالكم او مخرج مالنا بینکم دیو بل بالباطل ونالائز طریقی سرا دام امور سیاسیہ کرے وتدنو بیا الى الحکام او بیا تاسو دی سرا خبر ورکوي حاکمانو تا حکام حاکمانو تا خبر ورکوي چکم افسران دی لیتا کولو چی تاسو اخرائی فریقا یو اسام من اموال الناس معلوم دی خلقو دی خلقو دی معلوم یو حساب بخوری بالاثم دی گناہ پتنی کی سرا وانتم تعلمون او تاسو خبردار ہے دا رشوت دی رشوت خپل ځان چره دا رشوت نا حرام نا منی کوي رشوت خلق خوري نن سبا خلق دې ته سره ایبوم نه وي نن سبا سره دې ته خلق ګناه نه وي څوک ورته مټای وي څوک ورته سوي څوک ورته سوي هغه ځای چې تاسو وګورئ چې کوم ځای کې جیلیانو ملاقات کیږي هغه تاسو لیکري الراشي والمرتشي كلاهما في النار رشوت والقول والا اغسطول والا دونه دوزخیان دي اولان دي پولیس واته تناسي پیسې سره یې ودرنه پیدا پیسې سره نه سامان دي سامان دي بار بلګي پیسې ور کوي او چې ملاقات کوي 10 11 12000 روپے ور کوي او بیا مستا په دیناس باندې ټاپه لګي ټاپه مونږ ته پته راغله څنګه تا په دیناس باندې به ټاپه لګي پیسې به نه وانی ټاپه به ولګي او بیا بچره جیل گیٹ ته کلاو کې مستاغم قیدی به تاسو ملاقات ک جیل دنه تلانه ټاپه نه لګي دري واپس نه راتله بیا مرته چې ته مجرمي تما یا څنګه ملاقات باندې مدا ټول خلک داسه ثبوت سره دا ټاپه بلګای اسنه چې د خپل یو قسم ملاقات نه ځای پیسې ورکای او د گیټ مدل نه شي بیا واپس نه شي رات مې ټاپه ولګو ټاپه بونه گئی چې بیا واپس پکار راته شي اسنه چې ګور بیا پیسې کوم ور کړو دنم ناسي الله پاک زموږه حفاظت الحمدلله رب العالمین عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على خير خلق محمد وآله وأصحابه أجمعين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم صلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمته